دنیا کی قربانی کی او دا مسلمانان ډیر په مینه محبت سره کوي، ډیر په جوش سره کوي. حالانکه که تاسو میډیا وګورئ نو د میډیا باندې د ملحدینو یو خپل نیټورک کار کوي. نن چونکه دور د میډیا دی، زمونږ ډیر نوجوانان د میډیا د مولیانو نه متاثره، نیتا ته ایمان معلوم، نیتا ته سند معلوم، نیتا ته استاذ معلوم، او لګیا دی موبایل ځان ته مخې ته خودلی دي. نو څوک کله تراون انکار، نو کله څوک د نورو نوافلو نه انکار، د دعاګانو پورې خندنې، نو د پټکو پورې خندنې، د مدارسو والا پورې استهزاګانې، نو کله کله پکې د قربانۍ پورې استهزا کوي. د قربانۍ نه خلق متنفر کوي په عقلی دلایل سره، چې وګوره ستا په گاون کې یو غریب د لوږې د لاسه مړ کېږي او ته په 2 لکه 3 لکه قرباني کې د سره دې ورځو کې د غریب ډېر غم پیدا شي. دا ډېر په غریبانانو میني ښه هلکه دغه خدمت ته کوه که نه. الله اکبر کبیره. اے محترمو مسلمانانو، باوجود د دینا چې میډیا هم د دین ډکه ده د ملحدینو نه، چې هغوی د قربانۍ خلاف قسمه وسوسې خلکو ته اچوي. د مسلمانانو په جذبو کې الحمدلله ثم الحمدلله کمی نه دی راغلی. غریبانان هم قربانی کوي. نو اے محترمو مسلمانانو، پلوی اختر کې یو عمل هغه د قربانۍ دی. قربانوں کی دادا ابراہیم علیہ السلام یادگار دے. نو کہ چرتا مونگا قربانی کاؤ خود طریقہ دا ابراہیم خلیل نوا، عقیدہ دا ابراہیم خلیل نوا، بیا دا قربانی اللہ نخو خی. خجی دا ابراہیم خلیل عقیدم والا پکار دا او کنا قربانی یادگار ابراہیم د دې د قبولیت د پاره شرط دی عقیده ابراهیمی. که عقیده ابراهیمی نوا بیا قربانی قابل قبول ندا. لکه د ابراهیم علیہ السلام عقیده سوا قرآن اغا ذکر کئی ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کانا حنیفا مسلما وما كان من المشركين. عقیدہ ابراہیم